نو چې کومې ښځې خاون والوي نو هغه ښځه بل خاون په نکاح باندې نشي اغستلی تر څو پورې چې دا یو خاون مړ نه وي او دې عدت نه وي تېر کړی 4 میاشتې 10 ورځې یا د دې په خېټه ماشوم وي نو تر ماشوم پیدا کېدو پورې د دغې ښځې عدت دی نو چې دا عدت ته دې تېر شي دا بل سړي سره نکاح کولی شي هسې بل چا سره نکاح نشي کولی یا دا چې دا د دې خاون مړ شي یا دا چې خاون ولا طلاق ورکړي او عدت یې پوره شي نو د هغې نه پس دا بل نکاح کولی شي خو چې دا د یو کس په نکاح کې ده نو تر هغې پورې دا بل چا سره نکاح نشي کولی تر څو چې د ړومبي خاون یا پریښي نه وي یا د ړومبي خاون مړ نه وي او د هغې نه پس د طلاق په صورت کې هم د دې عدت نه وي تېر شوي او د مرګ په صورت کې خپل عدت چې هغه نه وي تېر شوي یعنې چې د دې خاون مړ شو او عدت تېر شو نو دا بل چا سره بیا نکاح کولی شي یا خاون ورته طلاق ورکو د طلاق نه پس د دې عدت ختم شو د هغې نه پس دا بل خاون سره نکاح کولی شي نور چې د یو خاون په نکاح کې ده نو د بل خاون په دې باندې نکاح نه کېږي دې نه دا هم خبره معلومه شوله چې یو سړی ته خو د 4 ښځو پورې اجازت شته دی خو یوه ښځه د یو خاون نه سیوا خاوندان نشي کولی اگر چې بعضې ملحدین دا اعتراض کوي چې څنګه سړی 4 ښځې کولی شي نو پکار ده چې ښځه هم 4 خاوندان وکړي نو موږ د هغې جواب ورکوو چې خاون د 4 ښځو طاقت هم لرلی شي سړی د ښځې په نسبت باندې طاقتور وي او دویم دا چې سړی کله 4 ښځې وکړي نو د دغه 4 ښځو نه چې د کوم اولاد دي نو د دې ټولو پلار هم معلوم وي مور هم معلومه وي شریعت تر حد تر وسه پورې نسب پاک ساتلی دی چې په نسب کې دړه پیدا نشي چې ماشوم د پلار هم معلوم وي مور هم معلوم وي او که مثال په طور یوه ښځه 4 خاوندان وکړي یا 2 وکړي او د دې ماشوم پیدا شي نو د دغې ماشوم نسب به د چا نه ثابتېږي د یو خاوند نه به ثابتېږي که د بل خاوند نه به ثابتېږي د دغې ماشوم پلار به څوک وي دغه ماشوم به میراث ته چا اخلي دغه میراث په برخه د چا نه غواړي نو دا ټولې خبرې بیا ګډوډې کېږي د دې وجې شریعت ښځې ته د یو خاوند اجازت ورکړی او د ښځې لپاره یو خاوند دا د عزت خبره ده او 2 خاوندان دا د شرم او د بې حیا خبره د دې وجې نه په جنت کې به د سړي لپاره خورې ډېر شي وي خو د ښځې لپاره به دقه یو خپل خاوند داسې به نه وي چې بوډا یې سوال کوو چې خدای پاکه ماله حوران راکړي هغې وایي دا حوران چې د خاوندان دي که نه نو د دې وجې نه چې د ښځې لپاره یو ښځې ته څوک وایي چې ستا 2 خاوندان دي هغې غوسه کېږي هغې خفه کېږي هغه پرې شرمېږي چې دا خو تا ماله یو غلط لفظ دی ما لپاره استعمال نو د دې نه دا خبره ثابته شوله چې ښځه دا په یو وخت کې یو خاوند ساتلی شي دا به د یو خاوند په نکاح کې او سړی په یو وخت کې 4 ښځو پورې ښځې په خپل نکاح کې ساتلی شي نو الله فرمایي والمحصنات او حرام کړل شوي دي په تاسو باندې خاون والا ښځې یعنی شادي شده ښځې د کومو چې خاونداني د کومې ښځې چې خاوني دا څوک په نکاح باندې نشي اخیستلی او که څوک یې اخلي نو نکاح یې کېږي د سره نه ځکه دا د یو سړي په نکاح کې ده